अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो څنګه نن د سره په پای نیټورک یو بل ویډیو شریکوم. په دې ویډیو کې به تاسو په پای نیټورک چې دی تاسو به خپل اکاونټ څنګه ویریفای کوئ د هغې طریقه به موږ ښایو او خپل اکاونټ ته چې دی نور ملګري به څنګه انوایټ کوو د هغې طریقه به ښایو او پای براوزر چې دی هغه به څنګه انسټال کوو هغې به پای موږ څنګه سینډ کوو او پای به موږ څنګه ریسیو کوو د هغې طریقه به موږ په دې ویډیو کې ښایو او په خپل لیپټاپ یا ډیسکټاپ پی سي کې به موږ پای نوټ څنګه انسټال کوو د هغې طریقه به موږ په دې ویډیو کې ښایو. وخت هم نور نه ضایع کوم او مخکې ځو. تاسو به پای ایپ چې د خپل موبایل کې آن کړئ دا سکرین به تاسو ته مخې ته راشي. دلته چې کوم دا ریډ ایرو تاسو ته ښکاري دا سور غشی دلته به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو چې څنګه دلته کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته یو لیست کولاو شي. په هغه لیست کې به تاسو پروفایل ته لاړ شئ. په پروفایل چې کله کلیک کړئ نو تاسو ته به یو نوی سکرین کولاو شي. په دې نوي سکرین کې به تاسو ته دوه اپشنز چې دی هغه راشي. یو به وي فون نمبر یو به وي فیسبوک ویریفیکیشن. نو یو چې دی ستاسو په موبایل نمبر باندې ویریفیکیشن وي او یو چې دی هغه ستاسو په فیسبوک اکاونټ باندې وي. نو دا یاد وساتئ چې کله په فیسبوک ویریفیکیشن کوئ نو تاسو به موبایل کې خپل اکاونټ چې دی هغه لاګین ساتئ. یعنې تاسو به فیسبوک چې کوم ایپ انسټال کړی دی نو پکار ده چې ستاسو اکاونټ په هغې آن وي. او دغه شان چې کله په موبایل نمبر تاسو ویریفیکیشن کوئ نو تاسو چې کوم اس ام اس لیږئ نو هغه به هم د هغه نمبر نه لیږئ په کوم نمبر چې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړی دی. مخکې ځو. اول چې دی په فیسبوک چې دی ویریفیکیشن کوو دا ډېر ایزي دی. فیسبوک ویریفیکیشن ته مخامخ چې دی ویریفای باندې به کلیک کوئ. نو تاسو چې څنګه کلیک کوئ نو دا به ستاسو اکاونټ ته لاړ شي. هغه اکاونټ کې به تاسو ایکسس ورکوئ. تاسو به ورکوئ چې کنټینیو ایز پلان کې ټیک شو. دا به ویریفای شي. دې پسې چې دی فون نمبر ویریفای کوو نو فون نمبر ته مخامخ به تاسو ویریفای باندې کلیک کوئ. تاسو چې څنګه کلیک کوئ نو تاسو ته به دا نوی سکرین کولاو شي. دلته چې دی دوه آپشنز دي. نو یو اولنی چې کوم آپشن دی هغه د امریکې او د کینیډا چې کوم نمبر وي د هغوی دپاره دی. زموږ دپاره چې دی دا آپشن 2 دی. آپشن 2 کې وایي چې سینډ ا کوډ ټو اور فون ویریفیکیشن سروس ان یو ایس اے. نو دا د دوی سرورز دي مختلف ملکونو کې. موږ چې دی یو ایس اے به سلیکټ کړو. موږ به یو ایس اے ته لیږو ټیک شو. اس ام اس د آپشن 2 ته تاسو وګورئ دلته بیا موږ سره دوه چویسز دي. دا سټارټ چې ورته لیکلی دی نو دا اټومیټیک وي ټیک شو. دا به تاسو کلیک کوئ دا مخکې ځي دا به اس ام اس هم په خپله ولیږي. او دا مینول چې کوم دی مینول انسټرکشنز په دې چې موږ کلیک کړو نو دا موږ له یو کوډ راکړي او یو نمبر به راکړي. نو هغه کوډ به موږ هغه نمبر ته لیږو. دا وګورئ ما کلیک کو نو دلته مالا ریسیپینټ چې کوم راکړو نو دا هغه نمبر دی او دا ټیکسټ اف د اس ام اس چې کوم دی دا هغه کوډ دی چې کوم به زه په میسج کې لیکم او لیږم به. موږ به دا 6765 دا به میسج کې ولیکو. دا بره چې کوم نمبر یې لیکلی دې ته به سینډ کو او بیا به ورکو دلته آی هیو سینټ دی ټیکسټ. کله چې موږ میسج وکړو هغې نه بعد به دا دلته کلیک کو ټیک شو. د دې نه به د ایپ نه به تاسو وځئ لږ وخت لپاره خپل د موبایل اس ام اس چې کوم ستاسو ایپ دی هغې ته به ځئ. هلته چې میسج سینډ کوئ نو دلته به بیا سینډ دا به تاسو آپشن ورکړئ چې یاره ما ولیږو. دلته به دې باندې ویریفای آپشن راشي ټیک شو. څنګه چې فیسبوک ویریفیکیشن ته گرین ټیک مارک راغلی دغسې به دې نمبر ته هم مخامخ راشي. خو اوس ما سینډ نه کو دا ما صرف تاسو ته طریقه ښودلې دا به تاسو بیا په خپله سینډ کوئ ټیک شو. دلته تاسو نور هم ډېر سیټینګز کولی شئ. که تاسو وایئ چې زما نوم چاته نه ښکاري نو هایډ ریل نیم دا آپشن چې دا آن کوئ نو ستاسو نوم به بیا ریل نیم به چاته نه ښکاري صرف ستاسو چې کوم یوزر نیم دی هغه به ښکاري. او دا دلته نه تاسو انیبل کولی هم شئ او ډسیبل کولی هم شئ. اوس مخکې ځو او خپل اکاونټ ته د نورو ملګرو انوایټ کولو طریقه یې زده کوو. دلته به تاسو دې سکرین کې لاندې راشئ انوایټ چې کلیک کوئ نو تاسو ته به یو آپشن راشي په هغې کې به تاسو انګلیش چې دی هغه سلیکټ کړئ. نو مخکې چې دا لاړ شي نو دلته به تاسو ته ډېر آپشنز راشي. اوس دې کې دا ستاسو خوښه ده که تاسو چې دی په فیسبوک باندې لیږل غواړئ نیوز فیډ چې دی دا به تاسو کلیک کوئ.
دا به ستاسو په وال باندې شیر شي. که په واتس اپ چې دی چاته لیږل غواړئ نو واتس اپ ته به لاړ شئ. دې نه علاوه چیټ کې که چاته لیږئ نو هلته هم سلیکټ کولی شئ. او دلته دې ته وګورئ تاسو که لینک کاپي کول غواړئ نو دلته تاسو کاپي کولی شئ. بیکار خوا لیږئ، که اس ام اس کې لیږئ، که ایمیل باندې لیږئ، که په فیسبوک کې شیر کوئ، خو لینک چې دی هغه به دلته نه کاپي شي. بیا به یې صرف پیسټ کوئ بس. که په فیسبوک کې شیر کوئ هلته خپل وال باندې چې دی پیسټ کوئ. که په واتس اپ یې چاته لیږئ نو هغه چیټ ته لاړ شي، دغه ملګري یا هغه ګروپ هلته یې پیسټ کوئ او سینډ یې کوئ. او که دغسې جیمیل باندې لیږئ نو هر ځای کې چې تاسو څنګه لیږئ بس هلته به پیسټ کولی شئ. که دلته نه هم کاپي کړو. دا خو د انویټیشن طریقه شوله. دا اوس که ستاسو چا ملګرو اکاونټ نه جوړ کړی او دا لینک هغه ته لاړی او په دې کلیک کو او هغه خپل اکاونټ پای کې جوړ کو، ټیک شو، پای نیټورک باندې، نو هغه به ستا چې کوم ګروپ دی په هغې کې به ایډ شي. د هغې به تا ته دا فایدې چې ستا چې کوم د پای چې کوم مایننګ ریټ دی به سیوا کېږي. او بله خبره دا ده چې که د چا اکاونټ جوړ وي نو هغه بیا په دې لینک دا لینک بیا تاله هېڅ فایده نه درکوي. او ټول نه یو ښه طریقه چې دغه دا ده چې یاره یو ملګري نه تپوس وکړه سه میلاو شي یاره پای باندې ستا اکاونټ شته چې هغه وایي نشته یې، موبایل ته واله جوړ کوله او خپل چې کوم یوزر نیم دی هغه هلته په انویټیشن چې کوم هغه ته کوډ پکاري په هغې کې دغه ورکړه. نو دغه ملګری چې دی دا به ستا د نیټورک حصه جوړی شي، ټیک شو. نو ستا ګروپ کې به کسان ډیریږي او چې څومره ستا ګروپ کې کسان ډیریږي نو هغه عمره چې دی ستا مایننګ ریټ چې دی هغه به سیوا کېږي. نو بیا که ته په ګنټه کې تا نور کله یو پای چې دی ماین کوله نو کیدای شي بیا ته په نیمه ګنټه کې یو پای چې دی ماین کړې، مطلب په ګنټه کې بیا 2 پای چې دی ماین کړې. خو څونه چې خلک تا سره ډېر وي هغه عمره چې دی ستا مایننګ ریټ به سیوا کېږي. اوس چې دی مخکې ځو او د پای براوزر چې دی انسټال کولو طریقه چې دی هغه زده کوو. نو تاسو به دې سکرین ته چې دی راشئ دلته او تاسو دلته چې دا تاسو ته سور غشی کوم ښکاري په دې به کلیک کوئ. چې په دې کلیک کوئ نو یو لیست به تاسو ته کولاو شي څنګه چې تاسو ته وختي کولاو شو. نو په دغه لیست کې چې دی تاسو ته به پای براوزر یو آپشن راشي. په پای براوزر به تاسو کلیک کوئ. نو په دې چې څنګه تاسو کلیک کوئ دا به تاسو ته یو نوی سکرین کولاو شي. دلته دې کې ساین ان ټو پای براوزر چې تاسو کلیک کوئ نو هغه به لاړ شي مخکې پلی سټور ته. نو دا به چې دی د پلی سټور نه اول پای براوزر چې دی هغه ډاونلوډ کړي او انسټال به یې کړي. دا تاسو ډایرکټ که پلی سټور ته لاړ شئ او پای براوزر هم ورکړو نو هلته نه هم چې دی دا انسټال کېږي، ټیک شو. نو دلته نه بس ډایرکټ کېږي په خپله باندې به دا دغې ته لاړ شي او دا به ته به پې صرف ساین ان ټو پای براوزر تا کلیک کو ته پلی سټور ته لاړلې او دلته تا انسټال ورکړو، ټیک شو. دا به انسټال شي او دا چې کله دا انسټالیشن مکمل شي نو بیا به ته دا کولاو کې دلته چې په اوپن باندې ته کلیک کړي نو دا به چې دی کولاو شي. نو دا به ځان له یو سکرین دلته تا ته مخې ته راشي. دې کې بیا ځان له آپشنز دي او په دې آپشنز کې چې دی دا 2 ضروري دي، والټ ډاټ پای او ماین ډاټ پای. دا نور چې دی دا دومره ضروري نه دي. ماین ډاټ پای چې دی دا هماغه د پای ایپ پر انکار کوي څنګه چې هلته موږ پای ایپ کولاو کو موږ پکې پای ماین کوو نو دا هم دغه کار کوي. او والټ چې کوم دی د دې مثال چې دی دا پښتو کې والټ ته موږ بټوه وایو. نو دلته دا د بټوې کار کوي. که ته پای لیږې چاته هم به د دې نه ځي، که ته پای ریسیو کې یعنې بل څوک یې تا ته رالیږي نو هغه به هم دلته راځي او تا سره چې کوم پای چې دی موجود دي تا کوم ماین کړي دي هغه به هم دې کې موجود وي، ټیک شو. دا هم یاد وساتئ که چېرې تاسو چاته پای ولیږئ نو هغه به ستاسو د ټوټل نه ماینس کېږي او که چېرې تاسو ته څوک پای راولیږي نو هغه به ستاسو په ټوټل کې ایډ کېږي. اوس مخکې ځو زه د ماین ډاټ پای باندې کلیک کوم. تاسو به وینئ چې دا به همهغه چې کوم د پای ایپ سکرین دی همهغه به موږ ته کولاو کړي او څونه پای چې دی هغه موږ ماین کړي دي هغه به موږ ته ښایي او کم ریټ څه موږ ارننګ کوو هغه به موږ ته ښایي. دې کې نوي څه نشته دی. اوس به موږ چې دی واپس ځو. دا زه واپس خپل سکرین ته راغلم. دلته به زه والټ ډاټ پای باندې کلیک کړم. دا مخکې ماته یو نوی سکرین کولاو کړي. دلته به زه جنریټ
والټ ورکم. دا چې زه کله کلیک کم نو دې سره به زما والټ چې دی هغه جنریټ شي. دې نه مخکې چې دی زمونږ والټ نه و. ټیک شو. نو دا د والټ کریټ کولو دپاره دا آپشن دی جنریټ والټ. دا اوس ما کلیک کو جنریټ والټ باندې. دا ماته یو نوی سکرین اوس کولاو کی. دې ته بس لږ صبر وکئ. نو دا اوس نوی سکرین کولاو شو. دا ستاسو کی ده د والټ انلاک کولو دپاره. دا به ځان سره پټه ساتئ. دا به چاته ښایي نه. دا ځان سره کاپي کئ. دا آپشن شته کاپي او ایمیل کې یا ځان سره سیو کړئ یا ځان سره چې ته ولیکئ یا اس ایم اس کې ځان ته ولېږئ. خو دا به چاته ښایي نه. دا اوس ما کاپي کو. نو اوس که زه ایمیل باندې لیږم نو هلته به پیسټ کم. که اس ایم اس کې لیږم هلته به پیسټ کم. چې کوم خوا زه سیو کوم ټیک شو نو هلته به زه پیسټ کم. خو دا ده چې دا به چا سره شیر کوئ نه. که دا تاسو چا سره شیر کړه نو ستاسو والټ چې دی هغه استعمالولی شي. دا چې کله زه سیو کم نو لاندې به زه کلیک کم آی سیوډ مای پاس فریز. مطلب زه ورته پای اپ ته اوس ویم چې او بس ما کار خپل وکړو ما سیو کو ته اوس مخکې ځه. چې کله زه آی سیوډ مای پاس فریز ورکم نو دا به مخکې لاړ شي او نوی سکرین به ماته کولاو. اوس دې وخته پورې چې دی زمونږ والټ چې دی هغه لاک و. ټیک شو. اوس ما چې څه سیو کړي دې نه مخکې چې کوم ماله پاس فریز را کړی هغه به زه دلته واپس پیسټ کم. ټیک شو. چې کله پیسټ کم نو انلاک وذ پاس فریز به ورکم. دا کی ده. ټیک شو. دا چې ما کله انلاک وذ پاس فریز ورکو دا مخکې به لاړ شي. زما والټ چې کوم دی دا به انلاک شي. دا اوس انلاک شو. دا یې اوس ماله یو پبلیک کی را کړه. دا به هم زه کاپي کم او سیو به یې کم. او په دې کې او په پاس فریز کې چې دی فرق دا دی چې پاس فریز باندې موږ صرف خپل والټ انلاک کوو او دا پبلیک کی چې ده دا به وروستو چې کله موږ د چا نه پای راغواړو نو هغه سره به دوه آپشنز وي. یو به هغه زموږ په یوزر نیم باندې موږ ته رالیږلی شي او یو موږ ته په خپل پبلیک کی باندې. تاسو لاندې وګورئ دوه آپشنز دي سرچیبل بای یوزر نیم او ناٹ سرچیبل. که سرچیبل بای یوزر نیم سلیکټ وي نو بیا که هغه زموږ یوزر نیم سرچ کړي هغه ته به موږ ووایو مخکې نه چې یاره زما دا یوزر نیم دی ما ته دونه پای راولېږه نو هغه ما سرچ کولی شي په یوزر نیم. خو که ما دلته نه سلیکټ کړی ناٹ سرچیبل نو بیا که هغه له یوزر نیم ورم کړم او هغې سرچ کړي نو هغه ته به زما اکاونټ نه ښکاري هغې بیا ما ته نه شي رالیږلی. نو هغې دپاره چې دی موږ به بیا هغه له کی ورکوو. ټیک شو. پبلیک کی. نو چې زمونږ پبلیک کی هغه سره وي نو هغه موږ ته بیا پای رالیږلی شي. او دغه شان که موږ چاته لیږو پای او هغه سرچیبل بای یوزر نیم آپشن نه وي سلیکټ نو بیا موږ ته د هغه پبلیک کی په کار ده. که پبلیک کی موږ څه د هغه نه وي نو موږ هغه ته پای نه شو لیږلی. ټیک شو. نو پبلیک کی دا یاد وساتئ که موږ چاته پای لیږو نو د هغه کس پبلیک کی ماته په کار ده او که موږ ته څوک رالیږي نو د هغه کس ته زما پبلیک کی په کار ده. او دا هله ضروري وي چې ناٹ سرچیبل آپشن سلیکټ وي. که سرچیبل بای یوزر نیم آپشن سلیکټ وي نو بیا پکې د کی ضرورت نشته. بیا په یوزر نیم باندې هم موږ شیرینګ کولی شو. که زه هغه ته لیږم د هغه یوزر نیم به زه ورکړم. که هغه ما ته رالیږي زما یوزر نیم به هغه ورکړي. خو که دغه آپشن نه وي سلیکټ نو بیا به پبلیک کی په کار وي. او پبلیک کی موږ یو بل سره په واټس اپ میسنجر یا اس ایم اس سروس یا په کال وغیره یا ایمیل باندې یو بل سره موږ شیر کولی شو. ظاهره خبره ده چې موږ چاته پای لیږو یا چا نه پای راغواړو نو خو هغوی سره به زموږ رابطه وي. ټیک شو. نو هغه به یا د موبایل په ترو باندې وي یا به واټس اپ په ترو وي یا به د فیسبوک په ترو وي. نو یو بل سره به پبلیک کی چې دی هغه موږ په دغې سورسز باندې شیر کوو. ما کی کاپی کړه او سیو مې کړه. که دا ما سیو کړی هم نه وی نو څه مسله نه وه دلته زه بیا هم راتلی شم. خو ما سیو کړه. اوس به زه کنټینیو کلیک کم. کنټینیو چې زه کله کلیک کم نو دا به مخکې یو نوی سکرین ما ته کولاو کی. دلته به زه کنفرم کلیک کم. نو اوس دا سکرین چې دی دی کې دوه آپشنز دي یو ریسیو یو سینډ. که زه ریسیو کول غواړم نو زه به ریسیو کلیک کم. که سینډ کول غواړم یعنی چاته لیږم نو سینډ به کلیک کم. نو زه سینډ کومه. دلته ریسیپینټ ایډرس وختي چې ما تاسو ته کوم کی یاده کړه نو دغه رنګ کی به تاسو سره چاته لیږئ د هغه کی به تاسو سره وي. ټیک شو. هغه کی به دلته ولیکئ او ورپسې لاندې اماونټ دی نو تاسو څونه پای چې دی هغه لیږل غواړئ هغه به دلته ولیکئ. او دې نه بعد چې کوم دی
فی دی دا چې څونه خرچه راځي که نه په دې باندې څنګه چې تاسو په ایزی پیسا یا جیس کیش باندې بیلنس ټرانسفر کوئ او کټوتی کیږي نو دغسې دا هم کټوتی ده خو دا دونه نه ده 0.01 ده مطلب یو پای قیمت پر اس کا 100 روپۍ دی نو په 100 پسې 1 روپۍ کټینګ به کیږي بس دلته به تاسو ریسیپینټ ایډرس ولیکئ کی چې چاته لیږئ د هغه کی او اماونټ به ولیکئ او سینډ به کلیک کئ دې سره بس تاسو پای چې دی هغه کس ته ټرانسفر شي اوس زه بیک راغلم او اوس ګورو چې یاره پای به زه ریسیو کوم څنګه یعنی ما ته څوک پای رالیږي نو زه به څنګه ریسیو کوم نو دلته به زه ریسیو باندې کلیک کم دا به ما ته یو نوی سکرین کولاو کی دا نوی سکرین چې کولاو شي نو دوی کې څه شته نه صرف پبلیک کی ده پکې نو دا پبلیک کی به زه کاپي کم او شیر به کم مطلب دا چې ما ته څوک پای رالیږي دا به زه هغه ته ولیږم په واټس اپ لیږلی شم په میسنجر لیږلی شم په اس ام اس لیږلی شم ایمیل کولی شم نو دې کې نور چې دی څه شته نه بس دا نور سټپس چې دی دا به هغه څنګه چې ما تاسو ته د سینډ دپاره سټپس چې دی ایکسپلین کړل چې یاره تاسو به پای څنګه سینډ کوئ نو همدغه سټپس چې دی دا به هلته نه چې دی هغه به همدغه طریقې سره تا ته پای رالیږي خو ته به ورته خپله پبلیک کی چې دی هغه اول لیږي اول به ورسره شیر کې نو دغه ریسیو کې څه شته نه صرف ستا پبلیک کی چې ده چې هغه تا ته ښیي نو هغه بیا که ته په واټس اپ لیږي چاته که په میسنجر لیږي چې څنګه لیږي ټیک شو دغه کې څه شته نه اوس به زه بیک لاړ شم بیک بټن به ووهم نور به بیک لاړ شم او بیا به بیک بټن ووهم نو دلته به زه ماین ډاټ پای باندې کلیک کم نو ما ته به دا سکرین کولاو شي په دې کې تاسو وګورئ انوایټ دی یو دا خو تاسو ته ما ایکسپلین کو بل دی ریویو نیم نو تاسو چې چا نوی اکاونټ جوړ کړئ نو هغه چې دی 14 ورځو پورې چې دی هغه خپل نوم ریویو کولی شي مطلب که د هغه نوم کې څه غلطي وي نو هغه دوباره ټیک کولی شي خو 14 ورځې پورې دا ټیم وي ټیک شو چې 14 ورځې تیرې شي نو هغې نه بعد بیا نوم نه دغه کیږي ټیک کیږي نه نو کوشش وکړئ چې تاسو اولنی چې کوم رجسټریشن کوئ نو په هغې کې نوم چې دی ټیک ولیکئ نو وروسته پکې بیا ضرورت نشته او هغه نوم چې دی ورکوئ کوم چې ستاسو په ډاکومنټس کې وي ټیک شو شناختی کارت پاسپورټ وغیره کې که د چا نوم کې غلطي وي نو د کریکټ باندې به کلیک کوئ او خپل نوم به چینج کوئ دې سره به ستاسو نوم چې دی هغه ټیک شي اوس زه بیک ځم او دې نه پس تاسو ته په لیپټاپ یا ډیسکټاپ پی سي باندې د پای نوډ انسټال کولو طریقه ښایم دا سور غشي چې تاسو ته ښکاري دلته به کلیک کوئ تاسو ته به یو لیسټ کولاو شي په دې لیسټ کې به تاسو په نوټ کلیک کوئ دې سره به تاسو ته یو نوی سکرین کولاو شي دا سکرین تاسو ته کولاو شو دا خو اوس موږ د خپل موبایل ایپ کې لګیا یو تاسو به node.mindpie.com دا ویب سایټ یې درکو دې ته به تاسو لاړ شئ په خپل لیپټاپ باندې او هلته چې دی تاسو به پای نوډ ایپ چې دی دا به ډاونلوډ کوئ او انسټال به کوئ خپل لیپټاپ ته به انسټال کوئ نو چې تاسو څنګه آن کوئ انسټال کېدو نه بعد نو تاسو له هغه یو کوډ درکړي هغه کوډ به تاسو دلته خپل پای ایپ چې کوم دا ساین ان کوډ تاسو ته ښکاري دلته به هغه کوډ ولیکئ او کنفرم به کوئ نو چې کنفرم شي نو ستاسو دا اکاونټ چې کوم دی د موبایل ایپ باندې چې کوم کولاو دی دا به هلته په لیپټاپ یا ډیسکټاپ پی سي کې هم کولاو شي نو که تاسو چېرته موبایل باندې کار نه کوئ موبایل بند وي نو تاسو په لیپټاپ کې هم دا ایپ استعمالولی شئ او چې نیټ سره کنیکټ یئ نو تاسو مایننګ هم کولی شئ دې سره دا لیکچر سر ته ورسېدو او تاسو چې چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی هغه چینل سبسکرایب کړئ د هغې فایده به دا وي چې کله هم زموږ نوې ویډیو اپلوډ کیږي نو تاسو به ترې خبرېږئ د ویډیو کتلو ډېره مننه د الله په امان